السلام علیکم ملګرو، شاسوار ما دا تاسو کتلی شئ د صدیق آباد فاټک په بازار کې چوک بند کړی شوی دی. چون کې دا خلک ټول روان دي کنونشن لا د شیر افضل مروت خواله. نو ملګرو د یو ملګري سره خبرې کوو، تاسو کتلی شئ. ملګري د کوم ځای نه راغلی تاسو؟ موږ د زیرې نه راغلي یو، له غړی نه. او تاسو ته په لاره باندې نور ځایونو کې هم لارې بندې وې که نه؟ بادیسیسه لاره بنده وه، دیانات کلي کې لاره بنده هلته ستاسو ټیم ډېر ضایع شو که نه؟ ډېر ټیم ضایع شو ګنټه. اوس پورې ته لاره چې لږ ټیمه پورې کولاو شو بېرته بنده شو. او بیا کولاو شول، اوس یې بېرته بنده کړه. په دې موقع باندې پیغام څه ورکوئ خلکو ته؟ بس موږ دا پیغام ورکوو چې ځان وباسئ او پاتې نه شئ. کوم ځای کې هم لارې بندې، ځان وباسئ. مننه. ستاسو نوم څه دی؟ وحید الله. وحید الله، مننه جی، قدرمن شي. السلام علیکم ملګري، کوم ځای نه راغلی؟ لوی ماموند نه رالو. ظهورې ظهوره خیره ته تکلیف ډېر او مسلې ډېر زیات تکلیف، ډېر زیات لارې بندې وې، لارې بندې وې، ډېر وخت یې هلته خراب کړو، ډېر زیات وخت یې راله خراب کړو. او بله داسې ده که نه چې موږ د پاکستان د دغه دپاره راوتي وو، او دغه زموږ مشران دي، خو به هر حال داسې ده چې زموږ یې مکمل ټول چې کوم دغه ورکران دي هغه سټاپ کلي ولته. او مثال کې په لارو کې ډېرې زیاتې رکاوټې وې، کسان پیدل په دغو کې لاړه، په دې پټو کې لاړه، او د ګاړو هم ډېر زیات مشکلات وو. دا چې لکه زموږ یې مکمل هر څه روډ مکمل بلاک وو، او تقریبا 4-5 دومره رکاوټې وې چې د حد نه زیاتې. او ظهور بھائی په دې موقع باندې به تاسو پیغام څه ورکوئ د عوامو ته؟ عوامو ته خو موږ دا پیغام ورکوو که نه چې موږ پاک او شفاف پاکستان غواړو، او موږ د خان صاحب دپاره راوتي وو. هغه یو سچ لیډر دی، یو حق لیډر دی، صحیح ده. او انشاءالله تعالی هر قسمه قرباني چې د خان دپاره وي هغه به زمونږ لکه موږ به په دې کې دغه نه کوو، قربانۍ ته تیار یو چې هر قسمه قرباني د خان صاحب دپاره، نو هغې ته موږ تیار یو انشاءالله. او دا کنونشن به کېږي او کامیاب به کېږي انشاءالله تعالی. هر څومره رکاوټې چې وي هغه به موږ ختموو انشاءالله، او پر امنه طریقه باندې. دا زموږ ملک دی، دې کې موږ داسې خبره نه غواړو چې مسلې سازي کړي موږ ته. تا واورېده؟ خو لکه دا خو زموږ قانوني حق دی چې موږ لاړ شو او کنونشن وکړو. ټیک شو جی، ډېره مهرباني ملګرو. تاسو ظهور صاحب خبرې واورېدلې. دا د صدیق آباد فاټک په چوک کې چوک بند کړی شوی دی. دا تاسو کتلی شئ، ډېر وخت نه دا چوک بند دی. نو ملګرو مخکې به وځو دا پروګرام او ګورو چې نور په کومو کومو ځایونو کې دا لارې بندې کړی شوي دي او دا خلک د کوم کوم ځای نه را روان دي.